السلام علیکم ملګرو د بهریا ټاون ملک ریاض هغه صحافیان ټول بې نقاب کړل کوم صحافیانو چې ملک ریاض نه پیسې ایستلې و چې ستا کیسونه به مونږ حل کو د ستا مسله به حل کو ملک ریاض څه کم دی دا ګورو دی وروره د چې چا چاله پیسې ورکړي د هغه مکمل ثبوتونه ساتلي دي د هغه مکمل خفیه ویډیوګانې هم د صحافیانو ریکارډ کړي دي تقریبا 20 پورې صحافیانو د ملک ریاض نه پیسې خوړلې د پاکستان صحافیانو ملک ریاض باقاعده خپل دغه صحافیانو نمونه شیر کړی دي د کم صحافیان دي کم صحافي ته څومره پیسې خوړلې دي کم صحافي ته څومره پیسې ایستلې دي په هغه باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو کله چې ملک ریاض پیسې ورکول دغه صحافیانو ته نو ملک ریاض دغه صحافیانو نه ریکارډینګ کړی دی خفیه ویډیوز ته ریکارډ کړی دی خپل چې کم ټرانزیکشن شوی دي د هغه مکمل ثبوت ځان سره ساتل او چې هغه مکمل ثبوت ملک ریاض شیر کړی دی کم صحافي ته څومره پیسې ایستلې دي ګوره ټول زیات پیسې چې کم دي ملک ریاض نه نجم سیټي سیب ایستلې دي د پی سی بی چیئرمین هم پاتې شوی دی نجم سیټي 1 کروڑ 94 लाख روپۍ ملک ریاض نه ایستلې دي درې د امریکای دورې ولا ملک ریاض ارینج کړي سره د هوټل د رینټا او دا پیسې ورته ملک ریاض د خپل اکاونټ نه لګلې دي نجم سیټي ته په دویم نمبر دی بیا اینکر منیب فاروق اینکر منیب فاروق ایستلې دي 5 लाख روپۍ دوبۍ ټریپ یو هفته 5 سٹار هوټل کې سټے دا ملک ریاض د ارینج کړی دی بیا په نمبر 3 باندې جاوید چودھری د ملک ریاض نه یو کالم چاپ کولو د پاره په خپل اخبار کې 1 लाख روپۍ اغشته بیا ملک ریاض یو کتاب شایع کولو چې دا کتاب شایع کولو باندې ملک ریاض جاوید چودھری ته لسمر لیکور ورکړو او دغه رنګ تقریبا سنقت پیسې ولا هم 1 کروڑ روپۍ ورکړي وی جی خبر ورپسې نصرت جاوید د 78 लाख روپۍ اور ټویټا کرولې ته اشتلې ملک ریاض نه مشتاق منحاس سے کم دے 55 लाख روپۍ د ملک ریاض نه اشتلې دي مبشر لقمان چې کله دنیا ټي وي سره کار کولو دنیا چینل سره نو دغه وخت د ملک ریاض نه 2 کروڑ 85 लाख روپۍ په دریو کیستونو کې اغشته وي او یو مرسډیز بنز گاډي ته هم ایستلې و مبشر لقمان د بهریا ټاون ملک ریاض نه دوس ملک ریاض دا اپډیټ شیر کړی دی دا معلومات چې کم دی ملک ریاض شیر کړی دی کې حقیقت شته او کنيشته دا اوس دي صحافیانو لپاره چې راپاسي وای ولا چې لکه تاسو له پیسې راکړي یا نه دی راکړي لکه دای لوس چپ نه دی پاتې کېدل پکار کچری دی کې بی ګناه ویلا هم مبشر لقمان نه پس ډاکټر شاهد مسعود چې کم دی هغه 1 کروڑ روپۍ ایستلې دي او وټری پر دوبۍ جی بیا ورپسې کامران خان دی 62 लाख روپۍ بهریا ټاون کې کور چې پای کې کامران خان دغه کور خپل نه دی استعمال کړي خپل پکې نه دی رهائش پذیر شوی بلکې پدریم کا سه خرڅ کړي دي خبیا حسن نثار دی 1 کروڑ 10 लाख روپۍ لسمر لیکور په بهریا ټاون کې بیا ورپسې حامد میر 2 کروڑ 85 लाख روپۍ 15 کناله پلاټ ایشتل حامد میر سے هم پاغه باندې هم دا داوره بیا مزر عباس ته 90 लाख روپۍ اور 10 نمبر له پلاټ چې کم دی مزر عباس په 12 نمبر په دې لیست کې مهر بخاری دا چې اسلام آباد کې یو کنار پلاټ اور 50 लाख روپۍ جی بیا ورپسې آفتاب اقبال له چې 2 کروڑ روپۍ او یو ټویټا جیپ خبر ورپسې سہیل وړایشته چې 15 लाख روپۍ اور هونډا سیویک گاډي لکه دا ټول چې کم دي د ملک ریاض ورکړي دی یا د ناسه دغه کې اشتری بیا ورپسې سنا بوچا 83 लाख روپۍ لاهور کې لسمر لیکور بیا ورپسې په سولوا پالیس کې سولوا نوم چې کم دی آسما شیرازي دی چې 45 लाख روپۍ جی بیا ورپسې 17 وا نوم چې کم دی سمی ابراهیم دی چې 1 کروڑ روپۍ یو کنال پلاټ په بهریا ټاون کې او ټویټا گاډي ته هم ایستلې دي او 18 نمبر ماروي سرمد چې دې څومره پیسې ایستلې دي اپډیټ هغه لیست کې نو ماروي سرود نوم په دې لیست کې شته جی نو دا هغه ټول صحافیان دي چې دا اوس اخر ملک ریاض دی دغه کړی دي چې دای مانه دومره پیسې ایستلې دي او مکمل لیست چې کوم دیغه شیر کړی دی چې کوم حقیقت شته او کنيشته دا اوس دي صحافیانو لپاره کار دي چې خپل حقیقت ښکارا کړي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام